اسلام الله جل شانه یو کامل او مکمل دین اگر علی گلے دے نن سبا دور کی پسوک په دین کی نوی رسومات یا بدعات یا نوی طریقې راوباسي نو دا به د هغه خیانتګرو او د هغه بدعتیانو او دا هغه د دین د مخالفینو خلکو کاری دا د مسلمان کار نشي کېدلی لکه نن سبا دور کې د نیا سال منانه د نوی کال د مناولو یو طریقه چې دی هغه راوتې ده او خلک چې دی نوی کال هغه مناوي آیا د دې مناول په شریعت کې څنګه دي نو د نوی کال مناول چې خلک په 31 دسمبر باندې ناسي د شپې د 12 بجو انتظار کوي او چې څنګه تاریخ بدل شي آتشبازین شروع کی فایرینګ شروع کی بازارونه مزین کړي یو بل تجربه مبارکي ور کوي یو بل تجربه د خوشحالي اظهار کوي دا په شریعت کې نشتره زکه چې فایرینګ هم دا په بدر کې او په زیاد مال کې راځي آتشبازی کول دا د هندوانو رویه ده او په بازار کې چیرې بلفونه لګول بازارونه مزین کول دا هم د مال زیا او د مال چیرې خرابول او ضایع کول دي خو بل خبره دا ده چې آیا دا یو بل ته مبارکي ورکي نو د څه شي مبارکي ورکي د څه شي مبارکي ورکي آیا دا په دې خوشاله دي چې زما د ژوند 365 ورځې چې هغه کم شوي په دې باندې خوشحالي کوي کنا په دې باندې خوشحالي کوي چې زم مرګ ته ورنږدې شوم مرګ ته چې ورنږدې شوم آیا د داسې په دې کال کې داسې یو عمل کړی دی داسې عقیده او نظریه اپناو کړی ده چې په هغه نظریه باندې دا د الله جل شانه په دربار کې لوی مرتبه والا وګرځي نو داسې حرکات خود یو هم نه کړی ځکه مبارکي او خلق په هغه ځکه ورکی چې د خوشحالي کار شوی نو د چې بری خپل ژوندۍ کې کم د خوشحالي او د الله جل شانه د راضي کولو او د نبی عليه الصلاه والسلام طریقه کړي دا طریقې دا کمی چې دا کیږي او کمی مناولې کیږي دا ټول چې ناجایز او ناروا دي ټول ناجایز او ناروا دي بلیک ډے چې د دې سره مناولې کیږي ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت ته چې نبی عليه الصلاه والسلام او فرمایل چې ځنه خلق تور ورځ چې منځي چې پلانکی ورځ پیرا ده هغه تور ورځ ده آیا د دې شریعت کې نبی عليه الصلاه والسلام او فرمایل ابو هريره الله جل شانه فرمایي چې دا خلق ماته رد بد وي ازما غلامان نبی عليه الصلاه والسلام وی جبريل ویل چې الله جل شانه وی چې دیو زمانه ته غلط نسبت کوي او زه په خپل باندې زمانه ایما دارنګي سالګرا ډیټ اف برډے چې ورته ویل کیږي هغه مناول کیږي چې دا د اغیارو شعار دی دا د اغیارو چې د يهودو د عیسایانو د نسواراو طریقې دي هغه چې د سره طریقې دي لکه کریسمس ډے چې ورته ویل کیږي په 25 دسمبر باندې داغي مناولم کیږي او داغي چې مناوي او فاغي کلا مسلمانان هم شرکت کوي او مولان په کلا هم چې سي اغه لګي او فاغي کې چې داغوي سره پاغه مجلس ته ورزي حالان کې لکه یو د مذهبي امور یو عالم چې ځان ته عالم وایي حقیقت کې د علم د جامع یو لوی چې داغدار انسان دی او د علماو او خصوصا د علماي دیوبند نومي چې هغه او شرماو مولانا عبدالشکور چې هغه تللی او هغه چې په داغه شان زینو کې هغه چې شمولیت کړی دی الته ورغلی او داغوی سره ناس ته ولاړه کړی دا حالان کې داسې حالاتو کې د يهودو شعار په خپل کول
او داغي طریقه کول ناجایز دي بیا داغوی مجلس ته ورتل په طریقه ولا ناجایز دي داسې طریقو کې کیک کټ کول هم راځي چې کم آغا په سالګره کې خلک کټ کوي دا ټول د اغیارو طریقې دي د هندوانو طریقې دي د دینه موږ له اجتناب کول فکار دي موږ مسلمانانی قرآن کریم کې الله جل شانو فرمایي اليوم اکملت لكم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لكم الاسلام دینا الله جل شانه زمنګ دین د نن 1444 کال مخکې هغه چې مکمل کړی دی قرآن کریم کې الله جل شانه موږ ته فرمایي ولا ترکنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار ګوره تاسو هغه خلکو ته چې هغه ظالمان دي قدر میلان هم مکوي کنه تاسو ته به اور ولګي دغه دی باندې مفسرین لیکي چې هر قسمه کارونه چې هغه د يهودو د عیسایانو د مشابهت د دوستی او داغي چې د شعار سره تعلق ساتي هغه مجالس ولورتل پاګي کې ناس کول ولاړ کول دا بالکل ناجایز دي علامه اقبال یو څو کال مخکې ویلو وای وزمتم هو نصارات تو تمدن میں هنود یہ بھی مسلم ہے جسے دیکھ کے شرمائی یہود ستا ټول شکل صورت او سیرت چره او دارنګي واده او کوجدن چره طریقې رویه چری الکه واده کې چره سیری دي آتشبازین دي فایرینګ دي او دارنګي دا حالات ډیټ اف برث ډیره بلیک ډیره دا حالات چری ستاد يهودو او د عیسایانو نه راغستري او شکل او صورت چره هغه د عیسایانو او د هندوانو جوړ کړي دي هغه يهودي او عیسائی چې وګوري او ستاد شکل او ستاد طریقه او رویه او ژوندۍ وګوري هغه مشرميږي چې د بلازوا ځنې کارونه خو ما نه دي کړی دا چې کوم شروع کړی دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای عمر رضی الله تعالی عنہ روایت نقل کړي من تشبه بقوم فهو منهم کم یو سړی چې په کومه رویه او طریقه کې د چا مشابهت کو د چا په مجلس کې شمولیت کو د قیامت پر ورځ باندې با هغه د هغه په سب کې ولاړی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو روایت هغه ذکر کو چې الله جل شانه مخکینی پیغمبرانو کې یو پیغمبر ته وحی وکړه د علامه ابن حجر هیثمی هغه روایت فالزواجر عن الاقتراف الكبائر کی چلیرا نقل کړي لري چې اوحى الله الى نبي من الانبياء ان قل لقومك لا يدخل مداخل اعدائي ولا يلبس ملابس اعدائي ولا يركب مراكب اعدائي ولا يطعم مطاعم اعدائي فيكون اعدائي كما هم اعدائي لکشن توجه غواړم د ټولو اوریدونکو او د ټولو چې مسلمانانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اوحى الله الى نبي الله جل شانه وحی وکړ یو نبی ته من الانبیاء د پیغمبرانو نه ان قل لقومک چې تدی او د قوم ته لا يدخل مداخل اعدائي هغه ځکه نه داخليږي کوم دي ته چې زما دشمنان داخليږي عیسایان یهود نصارا او دارنګ چې هندوان داخليږي ولا يلبس ملابس اعدائي او داد ناغوندي هغه جامې چې کم زما دشمنان غوندي ډېر تنگ دي ناغوندي ډېر لنډ دي ناغوندي او دا غوي پر بیا باندې هغه شانچره سټایلونه دي نه کوي ولا يركب مراكب اعدائي او دارنګ سورلی دي نه کوي په هغه شینو باندې چې په کوم شینو هغه سورلی کوي دا غو د سورلی نه منع کړي ولا يطعم مطاعم اعدائي او زما د دشمنانو په شان خوراک دي نه کوي هغه چې په کوم رویه باندې خوراک کوي په کوم انداز باندې فولاړه باندې پچمچ باندې هغه د بسم الله نه بغیر بوتان ورته نو باسي دا ټول طریقو باندې چاغي خوراک کوي په دې طریقه خوراک مکوي دا ټول طریقې مکوي کچرته بدی کې به و طریقه وکړه نو فیکونو اعداء کما هم اعدائي الله وي څنګه چې يهودي نصراني او دارنګ چې هندو او دارنګ چې مشرک او دارنګي چې دغه باطل پرست بریله او دغه بیراینام چې دیوبندې دا می چې څنګه بدی شي نو داسې به می چې تم بدی شي د خیال کوا اصل نه چې د مسلمانانو هغه تاریخ چې او شرمه او د مسلمانانو په تاریخ باندې چې او بوانړي او د علماي دیوبند چې کوم نظریه ده هغه نظریه چې خراب نه کی نو د دیو جن منګو تاسو له د داسي مقاصدونه او د داسې غلطو مجالسونه او د داسې غلطو نظریو او عادتونو اجتناب کول فکر دي